یو وظیفه وښایه. رزق د پراخۍ په ډېرو شیانو سره راځي. 1 نمبر هغې کې مونځ دی، دا رزق. 2م نمبر چې کوم دی تلاوت دی. 3م نمبر ګانې بجانې به نه اوري، او 4م نمبر صدقه ده. صدقه کوه، دې سره رزق به څه شی وي؟ پراخه وي، سیوا وي. او که ته ګناهګاره په خېټه کې د حرام پراته د مونځ اودس نه کوې، تلاوت نه کوې، صدقې نه کوې او رزق پراخي غواړې، نو دا ډېره مشکله ده. نن سبا خلک بنګلې جوړوي، یو سړی وایي دا د یهودیانو نقل دی. نه، دا د یهودیانو نقل نه دی. ښه سړی اوسې کېږي، اعلان اعلی کور جوړولی شي. واما بنعمت ربک فحدث، چې الله پاک نبي علیه السلام ته ستاسو کوم نعمتونه د رب دي دا بیان کنه. بیانول دا دی چې د اظهار واسطې کېږي. ښه کورم جوړوی شي، اعلی کپړې مې استعمالولی شي، اعلی پیزار چې واسطې نه کېږي کچه کور، پینټ او دغې سره خراب پیزار کپړې. بعض خلک وایي چې چاند بیمار ہو جائے تو گھر میں آگ جلانا جائز نہیں. نه، دا خرافات دي. چاند باندې چاند چې کوم تندر ونیسي نو کور کې بیا اور بلول وي، دا جایز نه، داسې خرافات دي. شریعت کې د دې خپله طریقه ده چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي د هغې دپاره خپل لمونځ دی، هغه به کوې، ځان له به کوې. تندر سپوږمۍ شپې نیسي د هغې طریقه دا چې 2 رکعته لمونځ وکړه او اوږد لمونځ وکړه او دعاګانې وغواړه چې الله پاک د دې نه دا چاند دا ګرهن دا ختم کړي، تندر. داسې وظیفه وښایه چې الله پاک مې هر ټایم په زړه کې خشیت او یېره وي. د الله پاک نه چې یېره کول غواړې، د الله پاک په نعمتونو کې او د الله پاک په وعیدونو کې، عذابونو کې هر ټایم سوچ او فکر کوه او آخرت را یادوه او کله کله مقبرې ته چکر وخه او کله کله د خپل مرګ سوچ کوه. دې سره به خشیت په تا تاري کېږي. د مرګ مراقبه کوه، سوچ یې کوه چې زه مړ شمه، بېوسه به یم، بیا به مې خلم به یي، بیا به کفن نه کوي، غسله، بیا به مې پردي لاسونه سره مقبرې ته